ظلموا انفسهم باقي چې زیاته کو خپل ځان باندې جاءو کا چراغله تا تا نخبيمانه شوی جاءو کا چراغله دی تا تا فاستغفر الله نو بخنه وخته دی الله نه بیمانتی کړو چې موږ بس دغه موږ دی الله معاف کی او نبی علیہ السلام ته ویلوي چې موږ له معافي وغواړه واستغفر لهم الرسول دې زبانه سن ذکر کوي چې کوس یو سړی لاړ شي او د نبی علیہ السلام قبر خوا کې د نبی علیہ السلام قبر خوا کې دا وی چې مانه غلطی شوی دا اول ته د الله نه معافي غواړي او نبی علیہ السلام ته وی چې مال د الله نه معافي وغواړه نو دا چې کمندونو جایز دي وې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر له سوکلاړ شي او دا سی وې نو دا جایز دي دا چې کمندونو جایز دي نیو د دې آیات نه استدلال کوي ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك یو د دې آیات نه استدلال کی چې جاءوك بس دا د مرګ ورستوم نه او دویم وی واقعاتو کې راغلي دي واقعاتو کې راغلي دي سنه تفسیرونو خو ویلي دي چې قیلا مدارک ذکر کړی دي هغه وی قیل جاء اعرابی وی ویلی شي وی داسي شو باندې چې راغې ابن کثیر لګه گزاره وکړه هغه وی قال العتبی دا قیل والا سړی وقو چې قال العتبی چې عتبی او سړی دی هغه وی چې زه د نبی علیہ السلام قبر سره ناستم یو باندې چې راغی او قبر باندې ځان ورويشتو او دا آیاتی وی ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك دا آیاتی وی او بیاوی یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم یا غا هستای چې ته قبر کې پروتي دا استاد وجنا دا هر څه چې دین دارو خان دي او خوشبو دي نفس الفداء لقبر انت ساكنه زما ځان قربان شي دا قبر نه چې تب کې پروتي فيه العفاف وفيه الجود والكرم پاغي کې عفت ته پاک دامنی دا سخا ده بکی نو تبي وای باندې چې دا ویل نو لاړو نو زما باندې سترګې درنې شوي فغلبتني عيني یعنی ودشما نو فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ما نبی علیہ السلام په خوب کې ولیدو وی ما ته وی چې یا عتبی الحق العربی فبشره ان الله قد غفر له یا عتبی دی باندې چې په سور رسا او توایا فبشره ان الله قد غفر له چې الله معاف کړی دا وتوایا اوس یو خدا سره باندې چي دي او دیم عتبی
نو دا قصه چې دا د دې قصې نه خلک استدلال کوي چې نبی علیہ السلام له قبر لتل اول تکي ورته ویلو چې موږ له الله نه د مغفرت سوال وکا نو دا جایز دي بیا زنو زیات کړ چې هر څه وته ویل شي چې دا مال وته وای دا وته وای بیا زنو لګا نور زیات کړه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام وارثان اولیاء دي نو اولیاء ته هم داسې ویل شي اولیاء ته هم ویل شي دا خبره چې دا نو دا د شریعت نه خلاف ده دا عقیده دا طریقه د دوا دا د شریعت نه خلاف ده دا په شریعت کې نشته د دې آیات نه استدلال غلط دی چې دوی وی ظلموا انفسهم جاءوکا او د جاءوکا نه مراد چې د نبی علیہ السلام خبر لاړ شي دا چې کمندونو د قران کریم نه خلاف ده قران کریم وګوره نو جاءک او جاءوکا دا چې کمندونو د ژوند بارکی دي لکه سورۃ منافقون اولنې آیات کې وایي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله دارنګه د سورۃ ممتحنه آخری آیات نه مخکینی آیات کې وایي یا ایها النبی اذا جاءك المؤمنات اذا جاءك المؤمنات نو دا د ژوند حالات دي دا چې کمندونو مرګ سره تعلق نه لري بیا د نبی علیہ السلام خبر خالزا اول تک چې کمندونو بیعت کوا آل ته چې کمندونو بیعت کوا حافظ امام ابن تیمیہ رحمه الله تعالی هغه هم ذکر کوي روح المانی په دې ځای ذکر کوي روح المانی په دې ځای ذکر کوي چې وتساوي حالت حیاته وفاته فی هذا الشان يحتاج الى النص ژوند او مرګ په دې کې برابر اول چې نبی علیہ السلام په ژوند کې سړی راتو او ته ویل چې مال د الله نه سوال وکا پس د مرګ راتللم جایز دي دا محتاج نسته دي دې کې به دلیل پکاري او روح المانی وی ولعل النص على خلافه کې دې چې نس د دې خلاف راغلی او حدیث به بیا پیش کړل د بخاری چې عمر رضی الله تعالی عنہ باران نه کېدو نو قبر لنه وتلې چې واته وی چې موږ له الله نه سو غواړه باران بلکې عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویل دي موږ له الله نه باران غواړه نو دینه معلومیږي چې قبر لتل نشته ده په دینیت باندې چاغال ته وی چې مال د الله نه سوال وکا او چې دا کومه قصه ذکر کړی دا د عتبی دا قصه نو وفیات الاعیان کتاب دی د تاریخ سلورم جلد یو درشم صفحه کې وایي کان العتبی مشتهرا بالشراب عتبی شرابیو دا عتبی چونو شرابیو ابن قتیبہ کتاب دے المعارف دے ابن قتیبہ اغا ذکر کئی دا عتبی بارکی چه دا اخباریو قصہ گو والاغلب علیه الاخبار او کان شاعرا او دو مرسی ویلی اسی قصہ گو سڑیو
دویم دا چې دا قصه د خوب ده. شاه ولی الله رحمه الله تعالی ذکر کوي قرۃ العینین کې گویم اجماع اعلی شراست بر آن کی ہے حکم از احکام شریعت بواقعات و منامات امتیا ثابت نمی شود. حکمونه په خوبونو نه ثابتيږي. هدايه اولین کی کتاب الصوم کی مولانا عبدالحی سے حاشیہ ذکر کئی الاحکام لا تثبت بالمنام، الاحکام لا تثبت بالمنام، حکمونه شریعت په خوبونو باندې نه ثابتيږي. دویمه یو قصه بل ذکر کئی دا ابو صادق الازدی. ابو صادق الازدی قصه ذکر کئی دا غی بارہ کی سیانت الانسان ذکر کئی کتاب نم نے سیانت الانسان دا محمد بشیر ساسوانی. اغوی هذا خبر منکر موضوع واثر مختلق مصنوع. دا درو قصه دا هذا خبر منکر موضوع واثر مختلق مصنوع لا يصح الاعتماد عليه والمسير اليه واسناده ظلمات فوق بعض. دا دروغ دی وی او سند تیارې دی. لغون تکی د صحابو ژوند وګوره، قرآن او حدیث وګوره، نو بیا خبره کوا. د مشکات شریف روایت ته دویم جل 1500 وصل وختمه صفه 1500 وصل وختمه صفه کی یو ورځ عائشه رضی الله تعالی عنها سر خوګیدو نو واره سا وی مړ شوم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره غپ لگاو ورته وی عائشه رضی الله تعالی عنها ته چې کمړه شوي او زه ژوندې وم نو زه به دله دوا کوم، زه دله دوا به کوم. اوږد روایت ته نو د دینه معلومه شو چې نبی علیہ السلام ته وی چې که زه ژوندې وم دوا به دله کوم، پس د مرګ بیا کولی. بل روایت ته نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل ملګرو ته نصیحت وکړو، نو هغوی وایي داسې نصیحت یې راته وکړو کالمودع للاحیاء والاموات، کالمودع للاحیاء والاموات. داسې نصیحت یې وکړو لکه نبی علیہ السلام چې رخصت علی د مړونو او د ژوندونو. په خبره پوهیږئ چې نبی علیہ السلام داسې نصیحت وکړو لکه چې اخیری بیانی او د ژوندونو هم رخصت علی او د مړونو هم رخصت علی. نو سوال چې لکه یو سړی مړ کیږي نو د ژوندونو سالي رخصت علی، نو د مړو د ژوند څه مطلب دی، رخصت څه مطلب دی؟ نو مرقات لیکي د هغې د لاندې اما الاموات فبانقطاع دعائه و استغفاره لهم. د مړو نه رخصت دا دی و اما الاموات فبانقطاع دعائه و استغفاره لهم. چې هغه چې کم دنو دواګانې او هغه استغفار بیا پس د مرګ نشي کولی، پس د مرګ بیا نشي کولی. نو دا واقعات او دا کیسې دا چې کمدنو ټول دروغ دي او دا قبوریین قبر پرست پیش کوي چې یاره قبر خو حالتلله ولته دا جایز دي. ائمه کرام او اقوال په دې شته
شانور شاه کشمیر رحمه الله تعالی ذکر کوي په دې مسله باندې شفاء السقام کتاب لیکل دی سبوکی او کتاب لیکل دی شفاء السقام داغي پرد کی لیکل شوی الصارم المنکی فی الرد علی السبوکی اوس داغي تحقیق یې وجنه کړل دی او تکمله وسره شایع کړی دا د کشف المبدی په نوم باندې جنکه خو منای کنه اوس خو باندې منای کشف المبدی هغه تکمیل وسره کړی دی آیا وسره شایع کړی دا شفاء السقام په اثبات کې دی او صارم المنکی پر رد کې دی شانور شاه کشمیر رحمه الله تعالی عرف شذی کې ذکر کړي هغه وی د شفاء السقام بارکی چې ما شفاء السقام وکړو فما وجدت فيها شيئا طريا پدې کې چې سم دلیل نه وي وی وقد صنف في رده ابي عبد الله ابن عبد الهادي الحنبلي الصارم المنكي وقد اجاده وداغه پرد کې الصارم المنكي لیکل دی وی ډیر زبردست کار کړی دی ډیر خپل کار کړی دی وقت اجاده بهترین کتاب دی الصارم المنکی او دارنګ صیانت الانسان دا دوه ډیر بهترین کتابونه دي د کتو کتابونه دي نو دا چې کتاب دغه دی سیوطی او کتاب دی الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع الامر بالاتباع والنهي عن الابتداع باغی کې ذکر کړي چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر لتل دا بدعت ته د دې په نیت باندې ګوره په دې نیت باندې تل دا بدعت ته او هغه وایي والصحابه رضی الله عنهم قد اجدبوا مرات اغی باندې ډیر سخت حالات راغلیو فهل جاءوا فاستشفعوا واستغاثوا اغی د نبی علیہ السلام قبر لراغلی دي چې اغی یلته دوا غختل را او تویل دي چې موږ له غواړه اغی د نبی علیہ السلام له خوال نه دی راغلی دا رستو خلکو بدعت راایسته دي دا چې کمنو رستو بدعت راایسته دي ناروا دي تالیفات رشیدیہ آغی کے ذکر کئی رشید احمد گنگوی رحمہ اللہ تعالی سوال حاجات خواستن از آل قبور بطریقہ دعا جائز استعانہ سوال تشوی دے ویدہ جائز دی ہو کنا جواب استعانت و استمداد با آل القبور بارناج کی باشد جائز نیست وحق آنس کے انکار فقام است کہ اس قبوری انبیاء باشد یا اولیاء ویدہ اولیاء دا قبرونو نہیں کہ دا انبیاء نا پا ہر طریقہ چوینو دا ناجائز دی مالا بدہ منہو کی ذکر کئی چھ سجدہ کردن بسوئے قبور اولیاء و انبیاء و دعا از انہا خواستن عند قبور اولیاء و انبیاء حرام استو داوی حرام دی و ناروا دی ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوکا چه کم سو دی پیش کئیو پائی کی یوم دا کار دلیل نشتا واستغفر لهم الرسول او بخنا مختوی دی دا پارا نبی علیہ السلام خام خامون دبی اللہ لنا توبہ قبل ان کے مہربان